دریم ونډه کې بابر اعظم د استرالیا خلاف په 84 بالو باندې 40 رنزونه جوړ کړي دي چې په هغه باندې ډیر خلک تنقید کوي چې ډیر کم سټرایک ریټ سره بابر اعظم بیټینګ کړي دی. بابر اعظم ډیر مطلب د ټیسټ غونته اننګز کړي لکه تنقید په بیجا تنقید کیږي. خدا په هغه خلک تنقید کوي چې کم په کرکټ باندې نه پوهیږي. په کرکټ باندې داسې نه پوهیږي. ګوره غټ کلاړي هغه کلاړي د چې هغه د سچويشن حساب سره لوبو کی د پیچ کنډیشن حساب سره لوبو کی د پیچ کنډیشن چې څنګه وینو هغه رنګ بیا یو کلاړي لوبه هم کوي. بره د تصویر کې به تاسو له اے بی ډیویلیر هم ښکاري. دا ځکه په دې تصویر کې ما لګول چې اے بی ډیویلیر په ټیسټ کې په 297 بالونو باندې 43 رن جوړ کړی دي. په 297 بالونو باندې 43 رنزونه او د انډیا سره میچ چې د انډیا کنډیشن چې کوم ټوټلی د سپین بالینګ په فیور کې او وکټ ټوله سپینر بالر ته جوړه کړي و چې ډیر غټ رنو پاغه وکټ کې. نو په 297 بالونو باندې 43 رنزونه اے بی ډیویلیر جوړ کړي او دا هغه اے بی ډیویلیر دی چې د په 31 بالو سنچري هم واخلې ده. لکه چې کله او هغه هم د انډیا په کنډیشن باندې د ما په خیال واخلې و د انډیا په پیچ باندې چې هغه د بیټینګ پیچو او چې کله د بالینګ پیچ شنو بیا غټ کې لړیا غي چې هغه د سچويشن حساب سره او د پیچ کنډیشن حساب سره بیټینګ وکي. نو پر بابر اعظم چې په دریم ون ډے میچ کې کم بیټینګ کړو نو هغه هم پیچ کنډیشن چې کوم ډیر ټف پیچ کنډیشنو چې ډیګري 67 ډیګري په بال ټرن کېدو چې ډیګري یو ډیر غټ ټرن نه چې ډیګري 60 ډیګري دا یو ډیر غټ سپین دی. اور بابر اعظم چې کومو هغه ټف ټایم په کریس باندې تیر کو بارونه زیات ډاټ بال راوستل اپریشر نه نور کلاړیان بچ کړل. کشر بابر اعظم زر اوټ شوی نو ښکارا خبره ده چې په دغه 157 رنزونو کې الډی د پاکستان ټیم ګیرو او که بابر اعظم ارلی وکټ ورکړی و لکه مطلب د دې 84 بالونو باندې بابر اعظم 20-30 بال واخلې او په کم سکور اوټ شوی نو ښکارا خبره و چې بیا پاکستان دغه میچ بایلل شو. دغه 84 بالونو کې ټولو نه ټف بال چې کوم دي ټولو نه سخترین بال چې کوم دي هغه بابر اعظم فیس کړی دي او استرالیا هم ټول ټف بالران چې کوم دي کم سخت بالران هغه په بابر اعظم باندې را پریخو. بابر اعظم چې په کم بال اوټ شوی هغه تاسو وګورئ هغه هم ډیر مطلب ډیر زیات ټرنو پای کې 6.2 ټرنو کو سمره ټرنو په هغه بال کې او هغه ټول اور د بابر اعظم چې کم لوبولو د میتیو خونمن د کم د استرالیا سپینر بالر ټول اور هغه 6 نه برابر هر بال ټرن کېدو چې ډیګري نه برابر هر بال ټرن کېدو. نو دغه 84 بالونو وهلو کې بابر اعظم ډیر ټف کنډیشن باندې بیټینګ کړی دی او ډیر سخت بالونه هغه ډاټ کړی دي. دغه 84 بالونو کې ویسټ کولو کې د پاکستان د ټیم فائدہ و. بل داسې بیټسمن نه ما نشو کتلې چې بابر اعظم کم بالونه فیس کړی دی او کم بالونو باندې هغه بچ شوی دی. بل بیټسمن دغه بالونه نشو بچ کړي او دا هغه بابر اعظم دی چې د استرالیا خلاف په 73 بالونو باندې د سنچري جوړه کړې ده. د استرالیا په یو میچ کې پاکستان ته 349 رنز ټارګټ ورکړو چې هغه چې سکولو کې بابر اعظم په 73 بالو باندې سنچري وخلې و او اوماغه استرالیا ټیم دی بلکې بی سی ټیم دی کمزورې ټیم دی 84 بالو باندې 40 رنزونه جوړ کړي په دې وجه باندې دي چې کنډیشن ټف نو ګریټ کې لړیا غیلا ویل کیږي خه کې لړیا غیلا ویل کیږي چې په ټف کنډیشن باندې د میچ سچويشن او د پیچ سچويشن حساب سره بیټینګ وکړي نو غیلا زما په خیال باندې خه کې لړی ویل کیږي. دې حواله سره تاسو سره راځي دا کمنټ لازمي وکړئ.